نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو مسلمانانو ورونو، د رمضان دغه میاشت ختمېدونکې ده. دغه د برکتو د فضیلتو نه ډکه میاشت چې الله رب العزت دې ته ډېر فضیلت، الله رب العزت دې میاشتې ته ډېر بهتري ورکړې او په نورو میاشتو باندې دا ختمه سو. تقریبا دغه میاشت خدای خبر په چا بیا راسي په چا نسي را. کوم مسلمانان آینده د رمضان په میاشت کې ژوندي، چاته الله رب العزت دغه رحمتونه دغه برکتونه نصیب کی او چا ته دغه رحمتونه نصیب نسی. خدای خبر آینده کال چې د رمضان دغه میاشت راځي، څوک ژوندي څوک به د قبر په خاورو کې خاورې سوي. الله رب العزت دی دغه د رمضان برکتونه بار بار د موږ او د تاسې نصیب کی. محترمو دوستانو ورونو، الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې 5 شپې داسې شپې دي کوم انسان که په دې 5 شپو کې د الله رب العزت عبادت وکړي، الله رب العزت راضي کړي، وجبت له الجنه، الله رب العزت به د ده دپاره لازم کی جنت. دغه انسان سے په دغو 5 شپو کې عبادت وکړي، الله رب العزت راضي کړي، په دغو 5 شپو کې غفلت اختیار نه کړي، د غفلت زندگی اختیار نه کړي، د معصیت والا زندگی اختیار نه کړي، په ګناهو کې تیره نه کړي او الله رب العزت طرف ته متوجي. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایلی د ده دپاره جنت لازم ده. هغه 5 شپې کومې دي؟ نبی علیه صلات وسلام فرمایلی چې د ذوالحجې 3 شپې د ذوالحجې دي، 8 د ذوالحجې، 9 د ذوالحجې او 10 د ذوالحجې، یعنی د لوی اختر والا میاشت د هغې 8 تاریخ، 9 او 10 دغه 3 شپې ډېرې قیمتي دي. کوم انسان چې دغه 3 شپې عبادت وکویا، الله رب العزت په دې کې راضي کویا، نو د دغه انسان لپاره جنت لازم ده، جنت الله رب العزت واجبوي. څلورمه شپه نبی علیه صلات وسلام ذکر کړې ده، د واړه اختر شپه ده. کوم انسان چې د وړکي اختر په شپه کې عبادت وکړو، الله رب العزت یې راضي کویا، وجبت له الجنه، د دغه انسان لپاره هم الله رب العزت د جنت فیصله کی. او 15 د شعبان ده چې موږ او تاسې پښتانه د شی برات والا میاشت ورته یایي. هغه د شی برات د میاشتې په 15 چې کومه شپه ده، الله رب العزت هغې ته هم ډېر اهمیت او فضیلت ورکړی ده. نبی علیه السلام فرمایي چې دغه 15 د شعبان شپه چې چا عبادت وکړو، الله رب العزت یې کې راضي که، نو د الله رب العزت له جانب نه د جنت فیصله د دغه انسان لپاره کیږي. بل حدیث کې نبی علیه صلات وسلام فرمایلی کوم انسان چې په 2 شپو کې عبادت وکړي، 2 شپې ژوندۍ کړلې، 2 شپې د الله رب العزت عبادت وکړي، الله رب العزت په دغو 2 شپو کې راضي که، د قیامت هغه سخته ورځ چې هغه ډېره سخته ورځ ده. نبی علیه صلات وسلام فرمایي د دغه انسان چې دغه 2 شپې عبادت کړی، د قیامت په ورځ باندې به د ده زړه ژوندی، نورو انسانانو زړونه به مړی، نورو انسانانو تب الله رب العزت دغه د زړه ژوندیوالی نه نصیب کړی، لیکن دغه انسان چې په دغو 2 شپو کې الله رب العزت عبادت کړی، راضي کړی، الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې ده ته د زړه ژوندیوالی نصیب کی. نبی علیه صلات وسلام فرمایلی چې یو د واړه اختر شپه ده او بل د لوی اختر شپه. کوم انسان چې دغه شپې ژوندۍ کړلې، په دغو شپو کې د الله رب العزت عبادت وکړي، راضي وکړي، داسې کار یې ونه کړي چې هغه د الله رب العزت د معصیت، د خفګان، د ناراضګي سبب ګرځي، نو الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې د ده زړه ژوندی وساتي. ده ته به الله رب العزت دغه نعمت نصیب کړي چې د قیامت په ورځ باندې به د ده زړه ژوندی او د نورو خلکو زړونه به مړی. نو دغه ډېرې قیمتي شپې دي. دغه د واړه اختر والا شپه یا د لوی اختر والا شپه یا دا 5 شپې چې نبی علیه صلات وسلام په دې حدیث کې ذکر کړي دي، نو دغو کې باید مسلمان د الله رب العزت عبادت طرف ته متوجي،
د الله رب العزت دین طرف ته متوجي د الله رب العزت رضا طرف ته متوجي داسې کار په دغو شپو کې ونه کړي، دغه شپې په غفلت کې تېرې نه کړي، داسې کار تېر ونه سي چې الله رب العزت د خفګان ذریعه ګرځي. په دغو شپو کې باید هر مسلمان عبادت وکړي، الله رب العزت راضي کړي. دغه شپې ډېرې قیمتي شپې دي، دغه ډېرې قیمتي شپې دي. د مسلمانانو نه دغه شپې ضایع نه سي په بازارو کې، په فواحشو کارو کې، په ناجایزو کارو کې، ناجایزه مجلسو کې، ناجایزه گپ شپ کې. نو هر مسلمان لپاره دا لازم ده چې دغه شپې د خپل ځان لپاره قیمتي وګرځوي او د آخرت لپاره ذخیره وګرځوي او په دغو شپو کې د خپل آخرت لپاره څه کوشش وکړي او د آخرت لپاره څه توشه برابره کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د دغو شپو اهمیت نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دغو شپو کې د عبادت کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې په دغو شپو کې د موږ او د تاسو نه راضي سي. وما علينا إلا البلاغ.